د ابراهیم علیه السلام بیبي ابراهیم علیه السلام سره وه. ابراهیم علیه السلام عراق کې پیدا شوی. د عراق نه تلو داسې شمالي سفر، بیا فلسطین او شام، بیا د شام نه په مصر باندې تېرېدو، بیا واپس شام ته راغلی دی. په مصر چې دی په مصر کې ظالم بادشاه او هغه بادشاه به د خلکو نه چې چا سره به چا مسافر سره به ښځه وه هغه به یې تیساروله. ظالم هم و، مشرک هم و، کافر هم و، زانیم و. چې حسینه جمیله زنانه به هغه به یې ایساروله، چې خور به وه د چا هغه به یې نه ایساروله، هغه به یې ورسره پرېښوه. ابراهیم علیه السلام چې څنګه هغه ځای ته ورلو د هغه سپیان به ګر چاپېر ګرځېدل چې داسې څوک ووینئ نو ما ته فوراً رپورټ را رسوي. بادشاه ته اطلاع لاړه یو سړی یو ښځه راغلي دي، تپوس دې وکړئ چې دا راولئ دا ښځه. ابراهیم علیه السلام پوه و. ابراهیم علیه السلام بیبي ته ووایي چې تا نه تپوس وکړي چې ته د دسې نو ته ورته وایه چې دا زما ورور دی زه یې خور. او بیا یې ورته دا م ووایي چې زمونږ دا ورورولي دا د اسلام او د دین په بنیاد باندې ده. په دې ځمکه کې ابراهیم علیه السلام د الله پیغمبر و، مؤمن او ته چې کوم دی نو په ما او په الله باندې د ایمان دی، نو موږ په ایمان او په دین کې دواړه یو. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د عجمو زمونږ د دې علاقې او د فارس عرب نو هغه جن چې بچا تپوس وکړو من ابوکا ستا پلار څوک دی، ورته به وایي چې اسلام، زما پلار اسلام دی. یعنی اسلام په رشته کې زه ګنډلی شوی یم. نو دې اسلام سره حضرت سلمان فارسی د صحابه کرامو چې د عربو پاتې کېدونکي و د هغوی ورور و، ځکه چې اسلام د هغوی هم دی، اسلام د دم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مونږ ټول انبیاء کرام رونه یو، ځکه چې د الله دین مونږ رشته کې ګنډلی یو. دا دین داسې دی لکه پلار. ابراهیم علیه السلام پوه کړو چې دا لاړه بیبي بادشاه څخه پولیس والا ورسوله. بادشاه ورته وایي چې دا دې څه دی؟ وایي دا مې ورور دی. سره د هغې هغه ظالم بادشاه بیا هم حرکت کولو خپل بد. نو دې ورته ووایي چې ما ته اجازت راکړه چې زه اودس وکړم. وایي چې ټیک ده. اودس نه پس بیا په موز ودرېږه. نو چې څنګه دې بادشاه الله سوکدولو وته نو دې بیبي دعا وسته چې الله د ده د شر نه وسه. الله جل شانو مدد کوي، اسباب نشته، نه جماعت شته، نه پاره شته، نه جنبه شته، نه خپل خپلوان شته، نه ابراهیم علیه السلام شته. ورته وایي چې د ده شر نه مې وساتي. الله جل شانو هغه شل کو په خپل ځای باندې، لاس یې نه خوځېدل، خپې نه خوځېدل، قدم یې نه شو پورته کولی، لاس یې نه شو اوږدولی. بیا ورته ووایي چې بس دی زه دا اراده نه کوم خو ما ته دعا وغواړم. بیبي بیا دعا وسته د ابراهیم علیه السلام بیبي بیا دوباره حرکت وکړو، بیا یې هماغسې ووایي، بیا هغسې شو. بیا په آخر کې پوه شو چې زه خو دې ته نشم رسېدی. نو بیا یې خلکو ته پولیس والا ته وایي چې دا زما نه لرې کوي، دا خو تاسو ما ته جادوګر راوستي. هغه زمانه کې به خلک د جادوګر نه یېرېدل، د کاهن نه به یېرېدل، د نجومي نه به یېرېدل. د دې خلکو به ډېر عزت کول، د دوی په لاس کې ډېر قوت دی غیبي. نو وایي چې دا ما نه لرې کوي، دا خو تاسو ما څخه جادوګر راوستي. خو بیا چې کوم دی نو د هغې ته یو خادمه ورکه په هدیه کې په ډالۍ کې، ځکه چې پوه شو چې دا خو په طاقت کې زما نه هم سیوا ده. هغې سره د الله جل شانو مرسته وه، د الله پاک طاقت. او هاجره بیبي ورکه، او دا هاجره بیبي دی بیا د دې نوم بیبي ساره و. دا د اسحاق علیه السلام مور ده، او هاجره بیبي د اسماعیل علیه السلام مور ده. او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې زموږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم